شجرکاری موسم د بوټي کرل کیږي او بوټي چې کوم دی نو دا ژوند دی. موږ دا وخت نرسرۍ کې ولاړ ډېر خلک راغلي دي دلته بوټي اخلي او هر تن په دې پوه دی چې آب و هوا کې کاربن ډېر زیات دی او د بوټو چې کوم کرل دي نو هغه ډېر زیات لازمي شوي دي. داسې ده چې لکه د پاکستان څومره آبادي ده او هر تن دوه درې بوټي نال کړي نو د دې سره به شجرکاري ډېره زیاته وشي، اکسیجن به ډېر پیدا کیږي، ماحول به ورسره ښه شي ځکه چې ګلوبل وارمنګ دی. سږکال د ژمي موسم ډېر زیات سخت و او واورې نه دي شوي، اوبه نشته، بارانونه نشته. نو پکار دا دی چې موږ هم په دې کې ښه برخه واخلو. دا ماحول دوسته چې کوم کمپین دی، کوم مهم دی، نو په دې کې موږ خپل حصه کردار ادا کړو، ښه بوټي نال کړو او ټولو پاکستانیانو له پکار دی چې په دې موسم کې او په دې مهم کې برخه واخلي. دا دلته په دې نرسرۍ کې موږ ولاړ یو، اوس بوټو موسم دی او انشاءالله په دې کې به بوټي لګو او یو بوټی تقریبا د یو ایس یا مرکار کوي او بوټي مطلب دا دی چې ښکلا هم پیدا کوي، شینکۍ پیدا کوي. دلته بوټي واغسته، سپیردار هم پکې واغسته، خوبانۍ هم واغستې، نور ګلابونه هم واغسته او دا یو قومي فریضه ده او دا د غونډ ملک او د خلکو د صحت لپاره او د دغه لپاره ډېر بهترین آب و هوا لپاره د ښه کولو لپاره. اوس بالکل دا سپرلي موسم دی، په دې کې هر سړی کم از کم یو بوټی دوه بوټي نال کوي. نو زموږ 25 کروړ عوام دي، نو دا تقریبا 2 بوټي شو، دا 50 کروړ بوټي شو. نو زه دا وایم چې زموږ دا وطن چې کوم دی دا په دې بوټو باندې ډېر ښایسته دی او موږ هم دې نرسرۍ ته نن راغلي او ګرځو راګرځو بوټو پکې ګورو، وړو به بوټي به یې نالو. زم د خلکو ته اپیل کوم چې راشئ او بوټي موټي ویسئ او بوټي نال کوئ او د دې بوټو ډېرې پیدې دي. مطلب دا ده چې دا بوټي څومره په دې وطن کې موږ نال کړو او څومره دغه شو نو په دې باندې زموږ دا وطن ښایسته ښکاري او موږ هم راغلي د نرسرۍ کې ګرځو راګرځو او بوټي پکې ګورو. انشاءالله اوس د بوټو سیزن دی، موسم دی، نو دا ده چې پکار ده چې بوټي موټي هر سړی راشي بوټي ویسي او بوټي نال کړي، د ډېرې پیدې دي عوامو ته انشاءالله.